بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه حصه اول د الدرس التاسع د نهم نمبر درس دویم سبق ته. په اول سبق کې مونږ مشکل الفاظ معنی لیکلې وي او سبق نمبر 42 ته. ٹھیک شو جی. نو نن درس کې با مونږ د فی چې دی فی دا په جملو کې استعمالو. د فی په جملو کې استعمال، فی په جملو کې استعمال. د فی معنی را کې یعنی کمره کی، جماعت کی، بازار کی، کور کی، ٹھیک شو، مدرسه کی، سکول کی، کالج کی، لاره کی. نو دا کی لفظ نه دی، کی دا د فی معنی ده، د فی معنی ده. نو دا فی چې دی کنه دا په الفاظو کې مونږه اوس په جملو کې مونږ استعمالو. یو خبره یاد وساتئ، مونږ سره حروف جاره چې دي کنه هغه 17 دي، 19. نو دا فی یو حرف جر دی. حرف جر ورته څه کوئ کنه چې دا کله اوس وګورئ المسجدو دی، المسجدو د دې مسجد پر اخري حرف باندې پیش دی. چې کله د دې المسجدو نه مخکې فی ولګي کنه دا اوس وګورئ دا بیا مونږه المسجدو نه وایو، دا به د دې فی د وجې نه فی المسجد دی به وایو، په دې دال به بیا زیر وایو. دلته په دال باندې پیش دی، فی ورته مخې ته نشته. دغه شان علا چې دی، علا دا هم یو حرف جر دی. نو دا چې د اسم نه مخکې ولګي هغه اسم له به زیر ورکوي، دې زیر ته جر وایي، جر. دغه شانته دغه شو دا علا شو، فی شو، من شو، نه من شو، من هم یو حرف جر دی، من. ٹھیک شو. نو دا مغه اسم اخیری حرف له به زیر ورکوي، هغه زیر ته جر وایي. نو فی په جملو کې استعمال. نو ګورئ القلم معنی د قلم. فی الجیب وګوره د جیبی په دې با باندې زیر راغی، دا د دې فی د وجې نه راغی. فی حرف جر دی او د جیب ته مجرور وایي. مجرور معنی چې زیر ورکړی شوی دی. نو فی الجیب القلم، فی الجیب قلم جیب کې دی. القلم فی الجیب معنی دا قلم جیب کې دی. ٹھیک شو، قلم جیب کې دی. ٹھیک شو. دغه شان اوس وای اینا معنی چرته دی، چرته دی. القلم قلم، این القلم قلم چرته دی، این القلم قلم چرته دی. القلم فی الجیب، القلم قلم فی الجیب جیب کې دی. القلم فی الجیب قلم جیب کې دی، قلم جیب کې دی. ٹھیک شو. اوس موږ لرا کړی دی محمود دا د چا نوم دی. محمود فی الغرفتی، دا غرفه چې دی دا کمرې ته وایي، غرفه کمرې ته وایي. نو دا فی چې کله د دې غرفې نه مخکې ولګېدو نو د دې غرفې پر اخري ګول تالی زیر ورکو، نو غرفتي شو. دا د دې فی د وجې نه. نو محمود فی الغرفتی، محمود فی الغرفتی کمره کې دی. ٹھیک شو. د فی معنی را کی او غرفه کمرې ته وایي. نو اول به مونږ د دې اخري حرف معنی کو، بیا به پسې د فی حرف معنی به رستو کو. نو کمره کی محمود دی. ٹھیک شو. نو یا داسې وایه محمود کمره کی دی. ٹھیک شو. محمود فی الغرفتی، محمود کمره کی دی، محمود کمره کی دی. اوس وای اینا معنی چرته دی، چرته دی. محمود چرته دی، محمود چرته دی. این محمود چرته دی، این محمود چرته دی. نو محمود فی الغرفه، محمود فی الغرفه غرفتی دی. عرب دا اخیری حرف ساکن وای او ګول تا خو ها ساکنه وای. غرفه محمود فی الغرفه، محمود فی الغرفه کمره کی دی. ٹھیک شو. نو دا غرفه به اول معنی کې او دا فی به رستو معنی کې. محمود فی الغرفه، محمود کمره کې دی. محمود فی الغرفه، محمود کمره کې دی. ٹھیک شو. محمود کمره کې دی. اوس دلته موږ له عربی جملې را کړي دي او موږ د پښتو ورته ترجمه لیکلې ده او دې خوا ورله د جوابونه کړي دي. اول د 1 نمبر کې موږ له را کړي دی وای مازا او ما د دوانو معنی ده سو. مازا مانم د س او صرف ما مانم د س. ٹھیک شو. نو ما ګورئ ما هازا دا س دي، ما معنی د س دي او هازا دا، ما هازا دا س دي او دا سم ویلی شي مازا هازا دا سم ویلی شي. یا مازا فی الجیب،
ماذا مانم د سدي ماذا مانم د سدي او صرف ما مانم د سدي ماذا سدي فی الجیب جیب کې دی ګوره جیب لا دا زیر دی فی ورکړی فی الجیبی بی او عرب وی فی الجیب ماذا فی الجیب ماذا فی الجیب جیب کې سدي ماذا معنا د سدي فی الجیب جیب کې سدي ٹھیک شو ماذا فی الجیب جیب کې سدي نو دلته ورله موږ 2 نمبر جواب ورکړی القلم فی الجیب القلم فی الجیب جیب کې قلم دی القلم فی الجیب جیب کې قلم دی اوس 3 نمبر کې بیا موږ نه تپوس کړی من معنا د څوک ماذا معنا د څه او من معنا د څوک د ماذا سره به چې موږ کوم سوال کوو نو د څیزونو باره کې به سوال کوو او د من په باره کې به د خلکو باره کې سوال کوو ٹھیک شو من فی الغرفه من معنا د څوک دی فی الغرفه کمره کې څوک دی ٹھیک شو نو جواب کې ورکوي وی محمود فی الغرفه دی نو ګولتا به ها ساکنه وي اخره کې وقف به پکې فی الغرفه محمود فی الغرفه محمود کمره کې دی وګورئ دا فی حرف جر دی او دا غرفه مجرور دی نو اول به د مجرور معنی کې رستو به د حرف جر معنی کې د فی حرف جر معنی به رستو کې نو محمود کمره کې دی محمود فی الغرفه محمود کمره کې محمود دی من فی الغرفه کمره کې څوک دی محمود فی الغرفه کمره کې محمود دی یا ګوره اخر نه معنی وکړه کمره کې محمود دی ٹھیک شو من فی الغرفه کمره کې څوک دی داسې هم کولی شي یا ته داسې ویلی کمره کې څوک دی نو ته جواب ورکړه محمود فی الغرفه کمره کې محمود دی اوس 5 نمبر کې بیا موږ نه تپوس کوي من فی البیت ګوره دا البیت له دا زیر دا د فی ورکړی دی دا اصل کې دی البیتو خو چې کله په د دې بیت نه مخکې زیر ولګي نو پر بیت باندې به زیر راځي دا فی چې کله مخکې ولګي نو بیت باندې به زیر راځي من فی البیت من معنا څوک دی فی البیت کور کې من فی البیت کور کې څوک دی ته جواب ولا ورکا دا 4 نمبر جواب راکړي فاطمه فی البیت کور کې فاطمه ده فاطمه فی البیت کور کې فاطمه ده اوس 9 نمبر کې بیا موږ سوال راکړی دی وای من معنا څوک دی فی المسجد من فی المسجد جماعت کې څوک دی مسجد کې څوک دی من فی المسجد مسجد کې څوک دی یا جماعت کې څوک دی جواب ولا ورکوي خالد فی المسجد جماعت کې خالد دی اخر نه معنی وکړه بالکل بری معنی صحیح راځي خالد فی المسجد جماعت کې خالد دی من فی المسجد جماعت کې څوک دی خالد فی المسجد جماعت کې خالد دی نو دا سور پن باندې ما ترجمه لیکلی ده د تور پن باندې دا سوالونه دي ٹھیک شو جی او د خو والله جوابونه ما په تور پن باندې لیکلی دي خو دا ترجمه ورله ما صرف په سور پن لیکلی ده او دا ترجمه غالبا په کتاب کې نشته دی دا ځکه نه دا ورکړی چې یاره دا کم طلبا دي دا زده کړې والا دي چې دی اوس بغیر د ترجمې نه د عربي ویلی شي ویل هم زده کي او لیکل هم زده کي او ترجمه باندې پوهېدل هم زده کي جي نو جمله راکړې ماذا فی الجیب جیب کې څه دي القلم فی الجیب جیب کې قلم دی من فی الغرفة کمره کې څوک دی محمود فی الغرفة کمره کې محمود دی من فی البیت کور کې څوک دی فاطمة فی البیت کور کې فاطمه ده من فی المسجد جماعت کې څوک دی خالد فی المسجد جماعت کې خالد دی نو یو خبره بله یاد وساتئ چې دا کم آخري حرف دی که نه دی باندې به وقف کوو یو خبره شوه او دا د فی استعمالو په جملو کې دا د فی استعمالو نو انشاءالله په راتلونکي درس کې به بیا مونږ د علا
او بیا د تحت او د فوق استعمال په جملو کې کوو ان شاء الله. نو دا زموږ د نن ورځې درس او ان شاء الله مضبوطی لیکو او ښه یاد کو. بار بار دا درس وورو یا ځان سره ولیکو او بیا یې وورو نو ان شاء الله بیا به دا عمري مونږ نه هیریږي. نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.